بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما. زه تاسو ته د حرم مکی د مکې مکرمې د حرم نه مخاطب یم او زما دا یوټیوب چینل هم د دې دپاره دی چې زه په دې کې تاسو ته چې دی نو اویرنس ویډیوز اویرنس پروګرامونه او ستاسو د معلوماتو دپاره یو څیز وکړم. دا مخامخ ګړۍ وګورئ، دا د دنیا د ټولو نه غټه ګړۍ ده او د دې چې کوم دا چاند دی دا د دنیا د ټولو نه غټ مصنوعي چاند په دې کې لګېدلی دی. خو زه تاسو ته کوم څیز ښیم هغه د دې نه ډېر زیات هغه څه شی دی چې کوم څیز دپاره زه تاسو سره مخاطب شوی یم هغه دی دا مخامخ دوه سوړي وګورئ. د دې سوړو په باره کې چې دی نو ډېر خلک دا وایي چې یاره دا پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم باندې یوه زنانه هغه کچره چې دی نو اچوله نعوذ بالله، نو د دې د وجې نه دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې به هغه زنانه چې دی نو کچره اچوله، بیا یو ورځ چې دی نو هغه کچره وانه چوله، نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې بیمار پرسۍ ته لاړو، تپوس یې ترې وکړو چې تا په ما کچره ولې وانه چوله، نو هغه ورته وایي چې زه بیماره شوې یم او بیا یې د پیغمبر علیه السلام د اخلاقو د وجې نه هغه ایمان راوړو. دا یو واقعه منسوبه ده دې دوو سروو طرف ته. حقیقت کې د دې واقعي تعلق هرگز د دې سره نه دی او زه تاسو ته ووایم ډېر جاهله خلک راشي او ویډیوګانې او د فیسبوک او د یوټیوب د فیمس کېدلو دپاره د دې ځای نه ویډیو وکړي چې دا هغه ځای دی، دې ځای ته چې دی نو ویډیو ولګوي چې دا هغه ځای دی چې دې ځای نه به پیغمبر علیه السلام باندې کچره اچېدلې کېده. حقیقت دا دی چې هغه مقام دا وګوره، هغه مخامخ چې کوم مقام تاسو ته ښکاري دا وګورئ، دا حقیقت کې هغه ځای دی چې په کوم ځای کې د حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم پیدایش د بی بی آمینې په کور کې شوی و. خو د دې څیز طرف ته نسبت کول، د دې دوو سروو طرف ته دا نسبت کول چې نعوذ بالله دا هغه ځای دی چې په کوم ځای باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې کچره اچېدلی کېده، دا د حقیقت بالکل منافي دي، دا هرگز جایز نه دي او نه داسې حدیث شته دی. تاسو په علم کې زه دا خبره راوستل غواړم چې حضور صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په جرمټ کې ګرځېده. حضور صلی الله علیه وسلم سره داسې صحابه کرام چې هغه به په هغې باندې خپل ځان نثار کولو، په هغې باندې به یې سرونه قربانولو. د صحابه کرامو په جرمټ کې د صحابه کرامو په اتفاق کې د داسې واقعي اډو سوال نشي پیدا کېدی. بیا دویمه خبره دا ده چې که چېرته داسې واقعه شته دی نو بیا د حدیث کتابونو کې ولې نشته، نه قرآن کې دې طرف ته اشاره شوې ده، نه د حدیث په یو کتاب کې هم نشته. دا یو موضوعي خبره ده، دا یو منګړت خبره ده، دا بالکل باطله او غلطه خبره ده چې دا د حضور صلی الله علیه وسلم ذات گرامی طرف ته نسبت کیږي. د حضور صلی الله علیه وسلم د اعلی اخلاقو د اعلی کردارو وینا خپله قرآن کړې ده. الله خپله فرمایي انک لعلی خلق عظیم. خو آیا د حضور د اخلاق عظیمو دپاره داسې قسم واقعات منسوب کول یا داسې قسمه څیزونه کول یا داسې قسمه خبرې کول، آیا دا انصاف دی؟ آیا دا مونږ د اسلام سره
او د حضور صلی الله علیه وسلم د خوږې زندګۍ سره انصاف کو. آیا دا د حقیقت او دا د دین او دا د قرآن او دا د اسلام مزاج دی؟ هرگز نه دی. د دې د وجې نه د حضور صلی الله علیه وسلم اخلاق ثابتولو دپاره، د هغه کردار ثابتولو دپاره قرآن شته دی، حدیث شته دی او صحیح اصول شته دی او مستند روایات شته دي. د دې د وجې نه داسې منګړت روایاتو حواله کول او بیا هغه د حضور صلی الله علیه وسلم طرف ته منسوب کول دا نه جایز دي، نه د دې اجازت اسلام ورکوي. البته ما خواوشا کې د ډېرو خلکو نه تپوس وکړه چې آیا د دې څیز چې دلته کې نور هېڅ څیز نشته، صرف 2 کړکۍ دي، د دې وجه څه ده؟ نو بیا ما ته تحقیقي قول نه دی، خو ما ته ډېرو خلقو دا ووی چې دې ځای کې پیغمبر علیه صلات وسلام دا مخامخ حرم دی، دا وګورئ دا مینارې د دې لاندې حرم دی، دا کعبه ده. هغه ټایم کې دا بلډینګونه نه وو. دغه ځای کې د ابو جهل کور و، دغه ځای کې د پیغمبر علیه صلات وسلام مولد و چې کوم ځای کې پیدا شوی دی، یقیني طور سره دې علاقې کې د هغوی کور و. او بیا دې ځای کې د ټولې علاقې کې کفار مکه وو. نو کفار مکه یو مطالبه وکړله، مطالبه یې دا وکړه چې یا رسول الله که ته چېرته حقیقي پیغمبر یې نو بیا ماته وښایه، یا ماته وښایه ته دا مخامخ سپوږمۍ، دا اوس د شپې منظر دی، سپوږمۍ پکې هغه طرف ته ښکاري، خو چې کله دا سپوږمۍ پوره شي، دا اوس د 100 ورځو سپوږمۍ ده، دا د 8 ورځو سپوږمۍ ده غالبا، یا د 4 ورځو سپوږمۍ ده. خو چې دا سپوږمۍ کله 14 ته ورسیږي نو دا سپوږمۍ بیا داسې راتاو شي او د دې کړکو د پاسه ودرېږي. نو دغه ځای کې دا سپوږمۍ دا وګورئ، دا سپوږمۍ چې کله غټه شوه د 14 ورځو شوه او پوره ودرېدله، نو دغه ټایم کې حضور صلی الله علیه وسلم نه کفارو دا مطالبه وکړه چې که ته چېرته پیغمبر یې نو دا یو سپوږمۍ په منځ نیمه کا. حضور صلی الله علیه وسلم بالصبابه، یعنی د دې ګوتو په اشارې سره داسې وکړه او الحمد د الله تعالی په اجازت سره هغه سپوږمۍ 2 ټوکړې شوه. نو بعضې خلک دا وایي چې دا سپوږمۍ 2 ټوکړې شوي په دې مقام کې وه، نو د دې د وجې نه د علامت او یا د اشارې یا د نشانې په طور باندې دا 2 کړکۍ ایښي دي. نو د دې د وجې نه داسې منګړت څیزونو طرف ته مه ځئ. الله تعالی دې موږ ته صحیح اصولو باندې او صحیح اسلوب باندې په دین باندې او په اسلام باندې تللو موقع او توفیق نصیب. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.